لہذا کہ کوئی اشارہ مخصوص ہے، مخصوص خدا نقوش دی دا نقوش چې دی شخص النقوش نوعا دا حاضر دی دا مخصوص دی. نو بیا خو اشاره نقوش ته راځي، اشاره نقوش ته نه ده صحیح. ولې نه ده صحیح؟ ځکه هاذا نه مصنف اخبار ورکړی ده په غایت تهذیب الکلام. هاذا غایت تهذیب الکلام دا انتهایی صفا مجلس ده. نقوش ته خو مجلس نه وای. هاذا غایت تهذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام. دغه هاذا نه مصنف اخبار ورکړی ده چې هاذا دغه مخصوصات غایت تهذیب الکلام دا انتهایی صفا مجلس ده. اوس که هاذا کې تی اشاره نقوش ته کې مخصوص خو نقوش دي دغه شخص النقوش چې کوم مصنف لیکلی یا بیا ته نقل کې اتی ولیکي نو ته خپل نقل ته اشاره کوي. نو دا شخص النقوش ته اشاره ده. دا شخص النقوش چې مصنف کوم لیکل ده دا مخصوصات دي. او دین اخبار په غایت تهذیب الکلام سره غلط تا، ځکه غایت تهذیب الکلام نه خدا صفا مجلس نو نقوش ته صفا مجلسی نه نام صفا مجلس ټیک تا چې تو وای چې دا غایت تهذیب الکلام دا مسما ده په غایت تهذیب الکلام دا غلط. انه فائدہ دا ده چې دین ته اخبار ورکې چې دا غایت تهذیب الکلام دا نقوش دا انتهایی صفا مجلس تا، نه نام ټیکتا او نه اخبار دینه ټیکتا په فائدې سره چې فائدہ یې ده. لہذا غایت تهذیب الکلام سره ده نه. نو نقوش ته اشاره نه ده صحیح. خارج ته خو پس اشاره کوي چې شی خارج کې موجودي، خارج کې خالی نقوش موجود دي. نقوش نه علاوه الفاظ دا خارج کې نشته، معنی دا خارج کې نشته، الفاظ معنی دواړه دا خارج کې نشته، الفاظ نقوش دا خارج کې نشته، معنی نقوش دا خارج کې نشته، درې واړه دا خارج کې نشته چې الفاظ معنی ورسره خالی نقوش دي. ان نقوش نه اخبار ورکول په غایت تهذیب الکلام سره دا غلط تا، یا نام ډول غایت تهذیب الکلام دا غلط تا. ځکه نقوش ته غایت تهذیب الکلام نقوش ته صفا مجلس تا هغه نه کړه خو مجلس سره ده. لہذا خارج ته اشاره نه رسي، بلکہ په هر تقدیر کا خطبه الحاکیه اول نه دی کتاب لیکلای ا خطبه ورستوای بیا هاذا کې نقوش ته نه دی اشاره. نقوش خوشته خو چې خطبه الحاکیه خو نقوش لیکلي دی مخکې خو نقش ته اشاره صحیح کېږي نه کنه. اگر کنه کش خارج کې شته پاکی تغایت و تهذیب الکلام ویل غلط تھی، نه فائدہ دادا نه نام دادا. اکا خطبه ابتدائی بیا خو لسره نقش نشتا، بیا خو دی کتاب لیکلای نه ده، بیا خو نقش خارج کې نشتا. لہذا نقش ته اشاره نه ده صحیح. ذکر ویلو مصنف لا یستقیم خارج ته اشاره نه ده. پس ټیکتا الا بان یراد به اشاره الى نقوش الكتابت. پس ټیکتا چې تی اشاره نقوش ته کیا نقوش الكتابت ان نقوش ته خط اگر شخص النقوش نوع کلی ده او خارج کې نه او منتزع ده جنس نه ده اشاره ځکه جنس خو کلی ده او مفهوم کلی ده هغه نه ده مخصوص. که مخصوص ته خالی ده شخص چې کوم مصنف په ګوتو لیکلی ده دا ته به اشاره کوي. نه الفاظ ته اشاره ټیکيږي ځکه دا خارج کې نشته، نه مانو ته ټیکيږي ځکه دا خارج کې نشته، نه الفاظ مانو ته ټیکيږي ځکه دا خارج کې نشته، نه الفاظ نقش ټیکيږي
دا نشته، نه معنی نه کښته کېږي دا نشته، نه درې واړه دا نشته. لکه درې واړه مجموعه چې واخلې په هغې کې خو الفاظ معنی دي. خالد نه کښته وي اشاره کوي چې خارج ته اشاره کوي. خارج ته چې اشاره کوي خالد نه کښته وي کوي دا خارج کې ده. چې خطبه الحاقیه وي په پس نه کښته اشاره ټیک ده. ځکه شخص نقش بارہ لکھلا ہے دتا مصنف لکھلا ہے دا نو ته اشاره کوي شي خو هغه نه اخبار ورکول نه دي ټکنه تا خو هاذا نه اخبار ورکړه دا چې هاذا غایت تعذیب الکلام چې دا انتهایی صفا مجلس تا دا مجلس چیرته ده دا ونه کړستا یا نام غایت تعذیب الکلام یا فائدہ غایت تعذیب الکلام دا غلط ده. دا مجلس توکو چې هاذا کی اشاره خارج ته نه ده که خطبه الحاقیه اکه خطبه ابتدایي خارج ته پس اشاره ټیکتا چې ته نه کښته اشاره کوي. هغه پس چې خطبه الحاقیه وي اول دی کتاب لیکلای او وروسته خطبه وایي بیا خارج کې نه کښته ده بیا خارج ته اشاره ټیک ده چې د نقش ته اشاره وکړي. خو شخص نقش چې مصنف په ګوتو کوم لیکل ده بس صرف دا اشاره ټیکيږي. هاذا کی اشاره مخصوص ته پس ټیکيږي چې خطبه الحاقیه وي اول دی کتاب لیکلای او وروسته خطبه وایي بیا اشاره نقش ته ټیک ده اشاره خارج ته ټیک ده چې هاذا کې ته خارج ته اشاره وکړي ځکه هاذا وذا مخصوص فی الخارج پر خارج کې نه کښته ده خدا خو شخص نه کښته چې متن لیکلای ده بیا نه کښته اشاره ټیک ده خو غلط ده ځکه چې ټیک ته اشاره خو باندې کښته وکړي پولیس ته خبر ورکړه ده هاذا مبتدا ده خبر ده غایت تعذیب الکلام دغه شاید د زی اشاره ورته کوم غایت تعذیب الکلام دا انتهایی صفا کلام ده نو نه کښته ته کلام ده نه فائدہ دا چې غایت تعذیب الکلام چې دا انتهایی صفا مجلس ده انه نام دا ټیک ده چې دا غایت تعذیب الکلام دا خو نه کښته دا غایت تعذیب الکلام چیرته نه نام ټیک ده نه فائدہ ټیک ده. لہذا کې خارج ته اشاره کول دا غلط په هر تقدیر باندې هاذا کی اشاره ده محضر فی ذهن ته هر تقدیر څه معنا کول نه خطبه وای هاذا ته ورسی اګه کتاب دل کړی بیا خطبه وای هاذا ته ورسی هاذا کی نقشونو ته نه ده اشاره مخصوص نقشتا چې مصنف په ګوتو لیکلای ده دغه نقش خارج کې خوشته ده خو هاذا کی اشاره ذکر نه صحیح چې هاذا نه مصنف اخبار ورکړي دا خو مبتدا ده خبره په غایت تعذیب الکلام سره ورکړي ده نو که غایت تعذیب الکلام نام وای غلط ده اکه فائدہ وای غلط ده ځکه نقش خو غایت تعذیب الکلام نه ده لہذا نقش ته اشاره نشوټي چې نشوټي انور احتمالاتو کې خو نه او خارج کې شته خالی الفاظ خالی معنی الفاظ معنی الفاظ نقش معنی نقش درې واړه دا خارج کې نشته. پته ولګیدا چې هاذا کی اشاره ده محضر فی ذهن ته محضر فی ذهن چې مسائل دي هغه مسائل د کتاب چې ماتین په زړه کې پرتی دي پخې دا ته هاذا کی اشاره ده. هلکه دا خو مخصوص نه دی بیا نه دا کل مخصوص دی هاذا مجازن استعمال د کل مخصوص کې مخصوص خو نه دی او کل مخصوص دی لوجه د زیات یقین نه لکه مخصوص باندې سړی یقیني نو دا مسائل چې مصنف په ذهن کې دي دا کل مخصوص دی نو هاذا مستعمل د کل مخصوص کې مجازن چې دا مسائل دي دو مسائل ته هاذا کی اشاره ده اچھا مسائل ته اشاره کې چې دا کل مخصوص دي ندینه اخبار ټیک ته په غایت تعذیب الکلام چې دا انتهایی صفا مجلس ته دا ټیک ده مسائل لیکنه مسائل خو مجلس ته انامي ټیک ته غایت تعذیب الکلام ځکه مسائل ته کلام ویل شي
کلام نفسی ده کنه. نو غایت تعذیب الکلام کا نام وایي ټیک ده، اکه فائدہ وایي ټیک ده، خو چې هغه کې مسلو ته اشاره کوي. دا اعتراض ده چې لکه هغه کې خو مخصوص ته اشاره، مسائل خو غیر مخصوص دي. جواب دا کل مخصوص دي. نازلۃ منزلۃ المخصوص، دا نازل دي په زائد مخصوص، په یقین کې لکه مخصوص باندې یقیني دی باندې مونږ یقین ده. نو دلته هاذا استعمال په کل مخصوص کې ده. کته سوالو کې چې هاذا کې خو مفرد ته اشاره، او مسائل خو ډیر دي. جواب دا ده چې مسائل مفرد دي په عنوان دی کتاب سره یا په عنوان دی موضوع سره، یوې موضوع سره تعلق لري کله چې معقولات دي، په ذات اشاره ده. نو مسائل اگر که ډیر دي شخصا، خو یو دی په عنوان دی کتاب یا یو دی په عنوان دی موضوع، هغه کوي وته اشاره، نو باندې وته اشاره ټیک. ځکه ویلا لا یستقیم خارج ته اشاره نه ده صحیح، خارج ته هاذا کی اشاره نه ده صحیح. الا بیا یاره دی پس به اشاره خارج ته کیا چې مراد کې پدې سره الاشاره الی نقوش الکتابت، اشاره نقش ته کتابت تا، بیا نقش خارج کېستا. چې خطبه الحاکیه وی چې ابتدایي اول خطبه وای، بیا خو نقش خارج کې نشته، بیا خو کتاب نه لیکلای. خو چې نقوش ته اشاره کې د کتاب ته بیا ټیک تا، بیا هاذا مخصوص ته اشاره، خارج کې مخصوص نقوش دي. دون الالفاظ، الفاظ خارج کې نشته. ودون مانیا، مانو ته اشاره نه ده. ودون المرکب من الثلاثه، نه الفاظ مانیا نقش. ودون الاثنين، نه الفاظ مانی، نه الفاظ نقوش، نه مانیا نقوش. یک یو احتمال ده چې نقش ته خالی نقش ته اشاره ټیک ده. چې خطبه الحاکیه نو خارج ته په پسه اشاره کیا چې نقش ته اشاره وکي. ادا باطل ولا يخفى، دا رد پکې دام باطل ده. ځکه دغه نه ما خبر ورکړی ده په غایت تعذیب الکلام. هاذا دغه شای چې زه اشاره ورته کوم غایت تعذیب الکلام. نو چې ته نقش ته اشاره وکي، نو نقش غایت تعذیب الکلام چیرته ده چې دا انتهایی صفا کلام ده؟ دا خو نقش ده، نه نام ټیکتا نه فائدہ ټیکتا. ولا يخفى خفين ده انه لا يناسب هذا المقام. شان دادا چې نه ده مناسب دغه کیسه چې ته نقش ته اشاره کوي، انکوش مراد کې هغه ته اشاره وکي، او وايي چې هغه مخصوص ته اشاره، انکوش مخصوص دي. انه دا اراده دي نکوشو لا يناسب هذا المقام، دا نه ده مناسب د مقام سره. کم مقام سره دغه ځای چې زه اوس اشاره ورته کوم. ولې؟ ځکه دلته خو ما مبتدا نه خبر ورکړی ده په غایت تعذیب الکلام سره، یا مې نام کړی ده چې دا نام ده یا فائدہ ده. نه نام ټیک ته نکوشو غایت تعذیب الکلام، انه فائدہ ټیک ته کلام دا چیرته ده. انه لا يناسب هذا المقام، اشاره نکوشو ته دې مقام سره مناسب نه ده. دا څه خوب کېدای چې نکوشو ته اشاره چې اسی اشاره ورته کیا دغه مقام نه علاوه، دا خو منطق ځای ده، علم کلام ځای ده. دا دې نه علاوه کته نکوش ته اشاره کیا نور مقاماتو کې لکه په علم الخط کې هاذا کتنه کسته اشاره کوي. ځکه ته خبر نه یې کنه، هلته خو خبر غایت تعذیب الکلام نه، انې نام غایت تعذیب الکلام. نو بیا اشاره نه کسته کوي سي دغه دې نه علاوه په علم الخط کې یا اسه نه کسته اشاره کوي په دې مقام سره نه دی. دې ځای کې کوم ځای هاذا پرته ده دغه مقام سره نه ده ټیک چې هاذا کې ته اشاره نه کړساو کې. ولې د اخبار انو بغایت تعذیب الکلام، ځکه خبر ورکړه د ماتین انو دغه مبتدا نه بغایت تعذیب الکلام، بغایت تعذیب الکلام سره خبر ورکړه ده. ادا اخبار په غایت تعذیب الکلام دا ټیک نه ده. غایت تعذیب الکلام دا چیرته وای چې دا غایت تعذیب الکلام ده، انتهایی صفا کلام ده. کلام چیرته ده؟ دا هو نه کړسته. او سوال لپاره پټ سوال دا ده چې غایب از په معنا د فائدې سره واخنوي.
دا څه وایي چې هغه غایت تهذیب الکلام دغه نقشونه چې دي دا خاص نقشونه چې د مصنف په ګوتو لیکلي دي غایت تهذیب الکلام دې فائدہ تهذیب الکلام ده فائدہ تهذیب الکلام نو فائدہ خو تهذیب الکلام ده ځکه دې نقش نه به اخر کلام ته ذکر نقش ته وګوره به نقش نه زین ته معنا درځي به کلام ته ځي نو غایت تهذیب الکلام ټیک ته کنه په معنا د فائدې سره چې هاذا غایت تهذیب الکلام دغه نقشونه چې دي دې فائدہ تهذیب الکلام ده جواب دا چې دا خو تکلف فی تکلف دا خو تکلف به تکلف ده یو تکلف خدا کیا چې ته نقش ته کلام وای اوای چې نام د غایت تهذیب الکلام بل تکلف دا چې بل مجاز کیا چې غایه په معنی د فائدې سره وای غایه فائدې ته چیرته وای دی وجنه دا دوه تکلف دي یو خدا دا چې تا نقش نه خبر ورکړه دا د منطق کتاب اتی خبر نقش نه ورکړه بیا نقش نه اخبار ورکړه په غایت تهذیب الکلام سره کلام ورته وای یو تکلف دوم تکلف دا چې بیا غایه په معنی د فائدې سره راغلی چې دغه نقش فائدہ دا چې تهذیب الکلام دا دوم تکلف ده غایه چې په معنی فائدې سره ده ولا فینه تکلف فی تکلف دا خو تکلف فی تکلف ده دا نه ده او دا په پویو کنه کزین ته نه ده او سوال ده چې نه سړیا ټیک ته کنه دا دغه هزار نقشونه چې دي دې ته غایت تهذیب الکلام نام وایم یا فائدہ وای دا صحیح ده وای څنګه صحیح ده بلا په مجاز باندې محمول کو کنه مجاز بدای تسمیه المعبر باسم المعبران هو یو معبر ده نقشونه تعبیر ده ایو معبران هو ده چې چانه دا نقش تعبیر ده چې چانه دا نقش تعبیر ده هغه مسائل دي الفاظ دي معنی دي ای معبران هو ده نو ما نقش ته ویلا غایت تهذیب الکلام دا مې نام کو یا مې دا فائدہ کړه تسمیه المعبر باسم المعبرانو معبر دا نقش اذا نام میں وضع کر نام دی معبرانو چې الفاظ معنی دي یا می توصیف دی معبر کو په وسط معبرانو دا معبر څه دا تعبیر کوونکی دا نقش دا تعبیر د الفاظ مانو نه توصیف دی معبر میں وک چې نقش دا به وصف المعبرانو چې الفاظ معنی دي الفاظ معنی معبرانو ده کنه هغه غایت تهذیب الکلام ټیک ده نو هغه نام یا هغه صفت چې په معبرانو کې ده چې الفاظ معنی دي عام معبر ته ورکړ چې دا نقش تا بس دې کې اوس بدی ده دا وای دا ټیک ده کدا تعویلو کې بیا صحیح ده الا بان يحمل على المجاز تسميه للمعبر باسم المعبرانو وفي نظر بعضو لا يخفى على المستيقظ دا جواب دی ویاو که مجاز باندې عمل وکي او هاذا کته نکوس ته اشاره کوي چې دا خاص نه کړسته او دې ته تو وای غایت تهذیب الکلام یا انعام کې یا فائدہ کې تسمیه دی معبر پیسند دی معبرانو بیا به ټکی خدا دا چې دې کوم کلام ده وفي نظر بعضو دې کی اعتراض تروسا لا يفعل المستيقظ دا پټنه په بیدار سړي باندې بیدار سره چې دا هغه باندې دا پټنه ده وای څنګه وای دا سي وای ته چې هاذا کی اشاره کیا نه کښتا او بیا وای چې تسمیه للمعبر باسم المعبرانو دغه معبر څه ده نه کښ اې د تسمیه کوم په نام د معبرانو چې غایت تهذیب الکلام چې الفاظ معنی دي یا تسمیه کوم په نام د معبرانو چې لا الفاظ معنی دي چې غایت تهذیب الکلام دا غلطی خبرې کوي وی ولی وی ځکه چې کوم نقش ته تی اشاره کوي هغه شخص نقش ته چې دا مصنف په ګوتو لیکل دا شخص
دا مخصوص ده، دا شخص نقش مخصوص ده چې ماتین په ګوتو کم کې لیکلای ده. کلی نقش که نوع واخلې که جنس واخلې نشته مخصوص، نه ده مخصوص. او شک نشته چې دا شخص نقش چې ماتین کم په ګوتو لیکلای ده دا هنر تعبیر. انې الفاظ معنی دی کتاب دا معبرانو دي، معبرانو چې کتاب الفاظ معنی مسائل دي هغه د نوع نقش او نه تعبیر ده. نوع د نقش کبه تلی کې کبل کې کبل کې پجان کې پاکستان کې کې افغانستان کې دا نوع نقش تعبیر ده الفاظ معنونه. دا شخص نقش چې ماتین په ګوتو لیکل ده دا هنر تعبیر الفاظ معنی دی کتاب نه. صرف د متن چې په ګوتو لیکل دا تعبیر د الفاظ معنی دی کتاب نه، او د الفاظ معنی دا کتاب چې نه عبارت ده دنه دا شخص نقش تعبیر ده. شخص نقش نه ده تعبیر، نوع د نقش تعبیر ده یا جنس د نقش تعبیر ده چې هر څوک ولیکي هغه نوع د نقش تعبیر ده د الفاظ معنی و. ان نوې ته بیا اشاره په ازا کې غلطه ده ځکه نوع کلی ده، کنه نقش یا که جنس نقشي هغه ته به اشاره په ازا کې غلطه ده ځکه ازا کې خو اشاره مخصوص دی، انه غیر مخصوص ده، جنس غیر مخصوص ده. دیو جنا دا سه تکلفات مکوا چې ته وایې چې مونږ به نقش ته اشاره وکړو ازا کې نقش مخصوص ده. ابا کې مونږ ویلي چې غایت تعذیب الکلام نام مې واضح کړی ده. دا نام دا تسمیه المعبر باسم المعبرانو دا معبر څه ده؟ دا نقش چې دا ازا کی اشاره ده ورته. اذن نام موضح نام د معبرانو، معبرانو خو الفاظ معنی دي. یا توصیف المعبر بوصف المعبرانو هغه معبر څه ده؟ دا نقش. اذن توصیف مو په وصف د معبرانو چې الفاظ معنی دي ځکه غایت تعذیب الکلام خو الفاظ معنی دي. دا به ټیک شي ولیکن دا بیا غلط ده. وی ولې غلط ده؟ وای ځکه چې ته نقش ته اشاره کیا چې خارج کې مخصوص ده خو شخص ده، نوع د نقش هونه ده چې هر چالي کلی تالی کلی بل کلی بل کلی پاکستان کې عربو کې چیرته نوع د نقش هونه ده چې دا مخصوص ده خو شخص ده چې مصنف په ګوتو لیکل ده هاذا کې اشاره ورته کې دا شخص نقش دا مخصوص ده. خلک چې دا مخصوص شو دا شخص دا خو نه تعبیر الفاظ معنی او د کتاب نه، الفاظ معنی او د کتاب نه تعبیر هغه نوع د نقش ته چار کیو کې لیکي خالی دا خو نه تعبیر چې ماتین کوم نقش او کبز دا تعبیر د الفاظ معنی او د کتاب نه نوع د نقش تعبیر ده. چار کیو کې ولیکي چې په هر طرز ولیکي، که اردو طرز باندې لیکي که پښتو طرز لیکي که عربي طرز لیکي، خو نوع تعبیر د الفاظ معنیونه. النوع د نقش جنس نقش پر خو بیا وجود په خارج کې نشته، یا هاذا کی اشاره نه ده ټیک، لہذا هاذا کی مخصوص ته اشاره غلطه ده. دا ګورئ ولا اخفا الا ما وفي نظر بعضو په دې کې سوال ده. کم سوال ده؟ یعنی کته دا وایي چې زازا کې نقوش ته اشاره کوم خبر مې ورکړه د غایت تعذیب الکلام دا تسمیه دی معبر ده په اسم دی معبرانو، دا نقش معبر ده او معبرانو الفاظ معنی دي. نو دا غایت تعذیب الکلام نام می چې وځه ک نقش پره دا تسمیه دی معبر ده په نام دی معبرانو. دا وایي فی نظر بعضو تر اوسه دي کی اعتراض ده. لا فعل المستيقظ بیدار سړي باندې دا پټ نه ده څنګه؟ لأن الحاضر من النقوش لا يكون الا شخصا چې ته هاذا کې مخصوص ته اشاره کیا چې نقش ته اخو شخص ته. ومن البين ادا ظاهر خبر ده انه ليس المراد وصف ذلك الشخص ولا تسميه ذلك الشخص بذلك الاسم. واضح خبر ده چې نه د مراد وصف ته د شخص چې ماتین په ګوتو لیکل ده ولا تسميه ذلك الشخص ان نام د شخص ته بذلك الاسم په غایت تعذیب الکلام سره چې تو وای چې تسمیه المعبر باسم المعبرانو
دغه شخص نقش سره دا خو نه د تعبیر الفاظ مانعونه بل الغرض وصف نوعي وتسميته بلکې غرض خو توصیف ته نوع نقش ده التسمیه د نوع نقش ده وهو نقش الكتابي چا نوع د نقش ده کتاب والا فارسی ترجیح ارتدی الدال على تلك الالفاظ المخصوصه چې دال په دغه الفاظ مخصوصه عام من يكون ذلك شخص او غیره هم د دینه کداغه نقش چې نوع ده دغه شخصي چې ماتین په ګوتو لیکل ده یا بل چا لیکل یا په هر طرز لیکل ما یشارکو فی ذلک المفهوم بل نقشی چې مصنف نه لیکل بل چا لیکل چې شریک دغه مصنف سره فی ذلک المفهوم دغه مفهوم نوعی کې چې دا نوع ده دال په الفاظ مانیو نو چې تسمیه دی معبر په اسم دی معبرانو کې یا توصیف دی معبر په وصف دی معبرانو کې پس چې معبر نوع واخلي نوع د نقش تعبیر د الفاظ مانونه شخص نه ده بیا خو نوع ته اشاره کوي ولا شک انه لا حضور لهذا الكل في الخارج شک رسا چې نشته حضور دغه نوع نقش په خارج کې هر نوع پر وجود په خارج کې نشته جس پر وجود په خارج کې نشته که خارج کې وجود د شخص نقش پر ده او شخص نقش اته اشاره غلطه ده ځکه غینه خبر ورکول ټیک نه دی په غایت تعذیب الکلام تسمیه المعبر باسم المعبران هم غلط ده ځکه دا شخص نقش چې ماتین لیکل ده دا خو نه تعبیر ټول الفاظ مانونه خو نو نقش تعبیر ده چار چا لیکلای انه خو بیا کلی ده بیا خارج کې نشته بیا په ځا کې اشاره ورته غلطه ده ولا شک انه لا حضور لهذا الكل شک نشته چې نشته حضور دغه نو نقش پاره فی الخارج فالاشاره الى الحاضر في ذهن احسن على جميع تقديرات فتح ولګیدا چې هاذا کې حاضر فی ذهن ته اشاره چې مسائل دي که خطبه ابتدائیه بیا خو څه شتنه چې اول خطبه وای نسوار ور سره کې چای ناس کتاب ته هاذا ته ورسېده خو څه نشته بار نقشونه نشته نو خامخا مسائل ته اشاره کوي بار خو څه نشته اګه خطبه الحاقیه وای کتاب دی لیکلای ا خطبه ورستنه وای بیا هاذا ته ورسی بیا به نقش ته اشاره نه کوي بیا به مسائل ته اشاره کوي ځکه نقش چې حاضر دا خو شخص ده مخصوص خدا شخص نقش ده دالی پستر ګوری درشي او دې ته هاذا کی اشاره غلطه ده اگر که مخصوص ده شخص چې ماتینی ولیکي لا ته ولیکي لا زه ولیکم نو هاذا کې بدغ شخص ته اشاره نو مخصوص خدا خدای خبر ورکول ټیک نه دي کنه فغایت تعذیب الکلام تسمیه المعبر باسم المعبران ټیک نه کنه ځکه دا شخص خو نه تعبیر نوع المسائل نه نوع الالفاظ نه نوع المعانی نه غیر خدا شخص نه تعبیر نو تسمیه المعبر باسم المعبران غلطه ده بلکې نفس مسائل نه الفاظ و معنی تعبیر نوع نقش ده کته لیکه کزیری کا قبل لیکه انوې پر بیا وجود په خارج کې نشته نو هاذا کې بیا مخصوص ته اشاره نشو لہذا هاذا کې نقش ته اشاره غلطه ده مخصوص ته اشاره نه کیږي نوې ته به اشاره کوي او بیا مخصوص نه ده په هر تقدیر اشاره مسائل ته ده که خطبه الحاقیه اکه ابتدائیه مسائل ته اشاره ده اما مسائل خو مخصوص نه دي خو هاذا مستعمل په کل مخصوص کې یعنی دا مسائل داسې دي لکه مخصوص اما مسائل ته بیا زو ویل شي چې غایت تعذیب الکلام نامی ټیک ته غایت تعذیب الکلام دا انتهایی صفا مجلس ته نامی ټیک ته وصف ټیک ته مسائل ته ویل شي چې دا کلام ده دا صفت ته انتهایی صفا کلام ده نامی ټیک ته انتهایی صفا کلام مسائل خلاص شو مینا زين تدرله